ډیرو محترم مسلمانانو 2 رکعاته صلات حاجت مونځ دی، صرف او صرف 2 رکعاته، او داسې طاقتور مونځ دی مسلمانانو. 2 رکعاته نفل دی چې د هر ناممکن حاجت په الله تعالی ستاسو دې مونځ سره پوره کوي. دا مونځ تاسو یو وارې وکړئ ان شاء الله چې الله جل شانه به ستاسو هر حاجت دې سره پوره کړي. مونځ ډېر طاقتور دی مسلمانانو، یقین دهان سوچ سره دا مونځ تاسو یو وارې وکړئ، الله جل شانه به ورسره ستاسو حاجت ان شاء الله پوره کوي. ځکه که یو کس مونځ وکړي او دې قسم وخوري چې قسم دی چې ما اوس الله جل شانه سره خبرې وکړي، نو علما کرام فرمایي چې په دې قسم باندې دا انسان ګناهګار نه دی، ځکه چې مونځ د الله تعالی نه براه راست د غوښتلو ذریعه ده او مونځ د الله تعالی سره براه راست خبرې دي مسلمانانو. نو که یو انسان قسم وخوري نو دی به ګناهګار په دې خبره باندې نشي. او دا داسې 2 رکعاته نفل مونځ د مسلمانانو چې دې سره به الله تعالی ستاسو هر ناممکن او هر سخت نه سخت حاجت ان شاء الله الله جل شانه ضرور پوره کوي. نو راځئ مسلمانانو دا ختم را سره واورئ، دا وظیفه را سره وکئ، ان شاء الله چې خوشحاله به او ان شاء الله چې د زړه هغه مرادونه او حاجتونه هم الله جل شانه په یو ورځ کې پوره کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډېر محترم او عزتمند مسلمانانو په دین مینو، زه شروع کوم په نوم د هغې الله چې ډېر زیات رحیم دی په خپلو بندګانو باندې او ډېر زیات محبت کوي د خپلو بندګانو سره. محترم او د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې کروڑونو او په اربونو وارد درود شریف چې ډېر شفیق پیغمبر دی. ډېرو محترم مسلمانانو نن هر دویم دریم انسان په څه ناڅه پریشانۍ کې مبتلا دی، یا پریشانی د مال او دولت د وجې نه وي، یا د رزق او د کاروبار د وجې نه پریشان وي، څوک د بچو د وجې نه پریشان وي، څوک مسلمانانو د جنگ جګړو د وجې نه پریشان وي، او اکثر پریشانی د رزق وي چې دې وخت کې مهنګایي هم سیوا ده. نو د رزق حوالې سره هر دویم دریم انسان پریشانه دی، او چین سکون راحت بعض خلکو ته نشته. بعض خلک رشته غواړي چې د زندګۍ د تیرولو یو اهم ضرورت دی په دې وخت کې، نو د چا رشتې نه کیږي. نو دې وظیفې سره به الله جل شانه دغه ستاسو ناممکن حاجتونه دا به الله جل شانه ضرور پوره کوي. صحیح شو که نه؟ دا 2 رکعاته نفل وکئ، ورپسې د سورة فاتحې دا وظیفه ده دا به ورسره کوئ ان شاء الله. طریقه وګورئ او یاد یې کړئ، ویډیو ځان سره سیو کړئ، نورو مسلمانانو ته هم او سیو یې کړئ، ولېږئ چې هغوی هم د خپلو حاجتونو دپاره دا وظیفه شروع کړي. محترم مسلمانانو، یو داسې کار یا داسې ضرورت تاسو ته پیش شي چې هغه یعنی انخته وي، داسې وي لکه ځوړن وي، نه را پرېوځي او نه برځي، نه دا حاجت پوره کیږي او نه مسلمانانو واپس کیږي. نو د هغې دپاره به تاسو صرف او صرف دا 2 رکعاته صلات حاجت مونځ نفل وکئ، او ورسره به تاسو 41 مرتبه دا زه تاسو ته ښیم سورت فاتحه به ورسره ووایئ. لومبی خو راځو چې 2 رکعاته نفل به څه طریقې سره کوو، او بیا به د سورت فاتحه څو وارې وایو او کمې طریقې سره به کوو. نو تاسو غوږ شئ. لومبی خو به اودس چارهدامو کې مزیدار دا 2 رکعاته صلات حاجت مونځ چې دی، نو دا ته به د مازدیګر مونځ نه مخکې کې، مازدیګر مونځ نه پس نه کیږي، خو بهتر وخت دا دی چې ته د ماسخوتن د مونځ نه پس دا 2 رکعاته نفل وکړې. ماسخوتن مونځ وکړې، د هغې نه پس په مصله کښېنې، که جومات وي او که کور وي، او ښه ښکلې ودرېږې مونځ نه پس، او داسې نیت وتړې چې نیت کوم د خلاصه 2 رکعاته صلات حاجت مونځ کوم، په دې حاضر وه سورة تعالی را مخ مې د کعبې شریفې فلور کړه الله اکبر، سبحان دی وي، سورت فاتحه دی وي. سورت فاتحې نه پس د مسلمانانو کو آیت الکرسي چاله ورځي نو ډېره ښه ده، یو پیره دې پکې وي. که آیت الکرسي چاله نه ورځي نو قل یا ایها الکافرون سورت لومبي رکعت کې وي، که دا هم چاله نه ورځي نو لومبي رکعت کې دې هم قل یا ایها الکافرون وي، لومبي رکعت کې دې هم سورت اخلاص وي قل هو، دیم رکعت کې دې هم سورت اخلاص قل هو وي. دا 2 رکعاته به ته په خشوع حضور سره کېدې کې به ته د دنیا سوچونه نه کې، د دنیا هیڅ قسم فکر او سوچ پانه کې، صرف ستا توجه به الله جل شانه ته وي او 100% به وي خشوع حضور سره، تا ته هر رکن معلوم ستا دهان مکمل الله تعالی ته سیټ دی. دا 2 رکعاته به داسې وکړي.
چې دا 2 رکعته مونځ تاسو کو مسلمانانو د هغې نه پس په خپل ځای باندې کښېنې. صحیح شوه. مطلب دا ورځ به ته ځان سره وټاکې، مطلب چې نن د اتوار ورځ ده یا د ګل ورځ ده یا د خالي ورځ ده. صحیح شوه. د هغې نه پس په مسلمانانو ستا چې کم دلی مراد دی، دلی خواهش دی، حاجت دی، نو هغه به ته وړاندې کړې او بسم الله الرحمن الرحیم به یو پیره ووي. چې بسم الله دی وي نو بسم الله په دویمه پیره چې کله به بسم الله وي نو داسې به وی ګورئ بسم الله الرحمن الرحیم رحیم ها بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مطلب دا شو چې میم چې دی دا به د لام سره وتړي. ګوره مونږ وایو ګوره الحمد، حمزه لام زبر الحمد، رحم دال پیش دو الحمد، دا به تر څه نه وي. ګوره بسم الله وی بسم الله الرحمن الرحیم الرحیم رحیم کې چې کوم میم دی دا به د لام سره وتړي. ها الحمد بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین، دا به ته دغه رنګي وي. صحیح شوه. دا به ته مسلمانانو دغه وخت کې اویا مرتبه ووي. دې صلات حاجت مونږ نه پس اویا پیرې به دا ته ووي. د هغې نه پس په درود شریف ووي، بیا به ځان دپاره دعا وغواړي. بیا به په بله ورځ مسلمانانو د سحر او د سحر مونځ یې وکړه، د سحر سنتو او د فرضو په منځ کې به دا وظیفه کوه. ښایي لومبۍ ورځ خو د ماسخوتن مونځ نه پس مو کړه 2 رکعته نفل مو سره وکړو. بیا چې دی نو تاسو به دا وظیفه صرف کوئ، یعنی مثال په طور د اتوار په سهار هم شروع کو، د ګل په سهار هر سهار باندې هم شروع کو، نو په کومه ورځ چې هم شروع کو یعنی یو هفتې پورې به دا کوئ. نفل خو دغه یو پیره شو. صحیح شو. د اتوار چې کله اتوار سحر مثال په طور اتوار سحر باندې تاسو مونځ وکړئ یا د شروع زیارت په سحر تاسو مونځ وکړو د سحرې، نو سحر سنت هم وکړو. سحر سنتو نه پس په تاسو په خپل ځای باندې کښېنئ او اویا پیرې به دغه شان ووایئ الحمد بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله ها بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین، دا به اویا پیرې وي. بیا د جمعې په سحر باندې بیا شپېته پیرې بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین، شپېته پیرې به وي. بیا د ګل په ورځ باندې به بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین تر ولضالین پورې به 50 وارې وي د سنت او د فرض و منځ کې. ها بیا د ګل په ورځ باندې مسلمانانو دغه رنګې 50 پیرې، بیا د شورو په ورځ باندې 40 پیرې. صحیح شوه. بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین. بیا د زیارت په ورځ باندې 10 وارې د سحر او د سحر سنت او د فرض و منځ کې، او د جمعې په ورځ بیا د فرض او د سنتو په منځ کې 60 وارې. یعنی په کار ورځ چې تاسو شروع کوئ ها ورو به ورسره راکمیږئ، یعنی 10 وارې به لومبۍ ورځ باندې اویا پیرې، بیا شپېته پیرې، بیا 50، بیا 40، بیا 10 او بیا 60، یعنی یو هفتې پورې به دا داسې راچلیږئ او صرف په دغه طریقې سره وایئ بسم الله الرحمن الرحیم الرحیم الحمد لله رب العالمین. او که کېدای شي نه نو ورسره 2 رکعته تهجد هم کوئ، خو سحر کې سحر مونځ نه مخکې ځانونه مخکې تهجد کوئ او بیا ورپسې دا وظیفه کوئ. ان شاء الله العزیز چې الله جل شانه نه کم حاجت تاسو غواړئ، کم ستاسو اټکېدلې مسله وي، انختې مسله وي، رب العالمین به دا حاجت پوره کوي او ستا دا مسله به ختموي. موږ دعاګوی ان شاء الله مدرسه کې هم دعاګانې تاسو ته کوو، جومات کې به هم کوو، ختمونه هم درله کوو. الله تعالی د ستاسو تمام حاجتونه دې وظیفو سره پوره کړي. جزاک الله خیره.